بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم شیرین زادہ. د رمضان المبارک میاشت با برکت میاشت او رحمتونه وریږي هر طرف ته چې کوم ځای الله یو خاصه سونه زمون پالو ور دي سمره زمون مینوال دي الله دې هغه خاصه خاد او آباد ساتي. نن موږ د پروګرام آغاز د یو داسې شخصیت سره کوو چې هغه زمونږ یو ډیر عالم دین دی، شیخ الحدیث مولانا صدیق احمد صاحب زمونږ سره موجود دی. دا سره به خبرې کوو. خو د پروګرام آغاز چې کوو د تلاوت کلام پاک نه کوو. دا غږ بچي زمونږ سره موجود دی چې هغه د تلاوت کلام پاک نه آغاز وکړي. جی تاسو تلاوت کلام پاک پیش کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاکم الله جزاکم الله. دا شیخ الحدیث مولانا صدیق احمد صاحب فرزندو منګه شیخ الحدیث مولانا صدیق احمد صاحب ته په خپل پروګرام کې پراتلو باندې هر کله وایو دا الله تعالی مبارک میاشت هر طرف ته رحمتونه وریږي. نو منګه هم په دغه حواله سره وی چې را زمونږ سره چې کم زمونږ رونه دي چې هغه هم لګ مطلب در دینه مستفید شي که زمونږ نه سکوتایه نه کیږي سغلطیا نه کیږي چې داغه په دینی طریقه باندې داغه ازاله وشي او هغه مطلب داغه بر وخت دغه وشي. نو د روزې میاشت برکت میاشت جی نو په دې حواله سره سوای الله تعالی په دې روزې په دې میاشت کې منګ له بسره کوي دونه مطلب دا د خلق مطلب دا ولګ تیرې تند تیرې تراوی کوي مهنت کوي. نو په دغه بدله کې با الله تعالی خپل انسان له صور کوي. نور سوالونه بدن بیا کوم خو اولنې د په دې باندې دا کوم چې تاسو دې ناغاز وکړي. ډیره مننه شیرین زاده صاحب. الله پاک تاسو له جتون درکړي. الله خوشحالي نصیب کړه. تاسو د خبرونو په خپل باندې خبره ظاهره شو چې الله پاک په کال کې 12 میاشتې پیدا کړې دي او په دغه 12 میاشتو کې ظاهره خبره د الله پاک په خپل باندې بعضو میاشتو ته په نور باندې یو خاص قسم فضیلت او غوړواله ورکړي دي. په کال کې د اسلام نوړاندې سلور میاشتې هغه ته به اشهر حرم د احترام میاشتې وي
هغه ته ویل کېدل په هغه کې به جنگ او جدل وغیرہ داسې څه ممنوع او امن وو د خلکو د حج د سفر د لپاره د عمرې د سفر د لپاره هغه میاشتې استعمالې دي ځکه چې قبایلی رواجو او د خلکو د یو بل سره دشمنۍ به هم سیوا وي لارې به هم په عمل باندې نه وي نو هغه وخت د څلور میاشتې په کال کې داسې وي چې دا د امن میاشتې به وي او د احترام میاشتې به وي په هغې کې به هر قسمه جنګ و جدل یا د ډکیتي وغیرہ د دې کفر په زمانه کې هم خلکو د دې غندنه کوله او دا به نه خوښول بیا چې کله الله تبارک وتعالی اسلام جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک ذریعہ سره موږ ته نصیب کو نو دغه اسلام په میاشت اسلام کې د دې ټولو میاشتو لکه مرکزی میاشت هغه د رمضان المبارک ده رمضان المبارک دا داسې یو محترمه میاشت ده چې د دې د احترام او د دې د عظمت اندازه هغه موږ د دې نه لګولی شو چې الله تبارک وتعالی څومره هم آسماني کتابونه نازل کړي دي نو پیغمبرانو ته ورکړي دي نو هغه دا ټولو کتابونه الله پاک د رمضان مبارک په دې میاشت نو د دې میاشتې د فضیلت لپاره دا د ټولو نه یو لوی ثبوت دی چې الله تبارک وتعالی په خپله باندې په قرآن حکیم کې د دې میاشتې عظمت او د دې میاشتې احترام بیانوي نو فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د رمضان مبارک میاشت هغه ده چې په هغې کې قرآن کریم نازل کړی شوی دی هدى للناس وبینات من الهدى چې هغه د ټول انسان لپاره هدایت دی او د الله تبارک وتعالی د وحدانیت او دغه د قدرت کامله یو واضحه دلیل او ثبوت نو دا نور احترامات په خپل ځای باندې لیکن دا د رمضان مبارک څومره لوی احترام دی چې الله پاک د خپل آخري پیغام هدایت لپاره هم د دې میاشتې انتخاب کړی او بیا تبارک وتعالی موږ ته وی ګوره چې دا روزي خو الله پاک حکم دی دا خو موږ ته د کال په هر میاشت کې کولی موږ د روزي نه وي د هر عاقل بالغ مسلمان نارینه او زنانه په ذمه باندې دا روزي فرض دي که موږ ته الله پاک ویلی چې تاسو په محرم کې نیسئ محرم کې موږ به نیوي که ربیع الاول وی نه په هغې کې به موږ نیولی وي لیکن الله تبارک وتعالی فرمایي ګوره تاسو به د رمضان د فرضیت او د روزو د په رمضان کې کېدل دا په خپله د رمضان د میاشتې د غوروالي دپاره بل دلیل دی چنانچه الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے مومنانو په تاسو باندې روزه فرض ده روزه فرض کړی شي په تاسو باندې او دا څه ناشنا حکم نه دی چې ستاسو نه مخکې په بل چا باندې دا فرضیت ستاسو نه مخکې باندې هم دا روزه فرض لکه یهود زموږ نه مخکې هغې باندې هم د رمضان روزې فرض شوي وي لیکن د 13 په ځای باندې 40 په هغو باندې فرض شوي وي حضرت موسی علیه السلام چې کله کوهي تور ته لاړو تشریف یې وړو اعتکاف یې وکړو یو میاشت پوره شوه او بیا الله تبارک وتعالی ورته حکم وکړو چې نورې تېرې کړه نو د یهودو دپاره 40 ورځې روژه شو بیا زموږ نه مخکې عیسایانو نصارا هغې باندې هم دا روژې الله پاک فرض کړی وي او انجیل هم الله تبارک وتعالی په حضرت عیسی علیه السلام باندې په دغه میاشت د رمضان کې نازل بیا چونکې دا خلک داسې وو چې دوی به د خپلې مرضۍ او د خپل خواهش مطابق په دې میاشتو د رمضان د میاشت چې به ګرمۍ کې راله نو ظاهرا ګرمۍ روژې خو ډېرې ګرانې دوی به بیا وي چې بهی لکه موږ به د ګرمۍ په ځای باندې د رمضان د میاشت چې ده دا به موږ ډیلی کړو او په دې ژمي کې به یې راولو او په ځای دې چې موږ میاشت روژې نیسو خیر دی موږ به 2 میاشتې ونیسو موږ به 50 ورځې روژې ونیسو خو چې سب موږ ته لږ مزدار شي نو هغې دا د خپل ځان نه یو تحریف وکړو او د الله په حکم کې یو تبدیلي وکړه د خپل خواهش مطابق لیکن موږ الحمدلله مسلمانان په زموږ پیغمبر علیه السلام الله پاک په رمضان کې قرآن کریم نازل کړو او بیا د رمضان د روژې زموږ دپاره فرض کړي اوس زموږ د دې سره هېڅ کار نشته چې د رمضان دا میاشت په ګرمۍ کې راځي که دا په ژمي کې راځي
که په لنډو ورځو کې راځي که په اوږدو ورځو کې راځي. زمونږ د دې سره سکا نشته. موږ خو د رمضان د میاشتو روزې بنسو. اول کې دا حکم و چې به کم سړی روزې د نیو طاقت نشته لیکن فدیه ورکړي، فدیه دې هم ورکړي. دا دواړه اختیار پکې. لیکن بیا الله تبارک وتعالی موږ ته فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. خبردار څوک چې هم په دې میاشت کې په تاسو کې موجود وي، هغه په سفر کې هم نه دی، هغه بیمار هم نه دی، هغه ته نور څه پریشانی هم نشتی، نو هغه له پکار دی چې هغه د رمضان میاشتې د روزې ونیسي. د دې دا فرضیت په موږ باندې الله تبارک وتعالی وکړ. بل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایل چې ګوره د دې رمضان دوه اهم عبادت دي. یو د دې د شپې عبادت دی او بل د دې د ورځې عبادت دی. نو الله تبارک وتعالی په تاسو باندې د رمضان د ورځې عبادت لازم کو چې هغه د روزو په شکل تاسو ادا کوئ. او ما تاسو د پاره د شپې د دې د تراویح دا یو مسنون عمل وګرځاو. نو زمونږ د رمضان چې دی دا زمونږ د کال 11 میاشتې نورې او یو د رمضان د 12 میاشتې. په دې یو میاشت کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه په دې مؤمنانو باندې په اصحاب صاحب ایمان افرادو باندې خصوصي رحمتونه او برکتونه نازلېږي. او دا غي اندازه موږ د دین له کولې شو چې په عامو حالاتو کې کچری یو سړی د سحر نه تر ماښامه پورې لګیای او هغه دا نفل منځونه کوي او په مخ لګیای، نو دا ټول منځونه کده 10 رکعات نفل وکي نو دا د 2 رکعاتو فرض برابر ثواب نه مومي په دی باندې. یعنی په غیر رمضان کې کچری یو سړی 24 غنټې د الله پاک په عبادت کې نفلی عبادت دی کوي، نو په دې نفلی عبادت باندې د دې ثواب به د 2 فرض رکعاتونو برابر نه وي. لیکن د دې رمضان د سي برکت چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دې میاشت کې دا نفلی عبادت چې تصوره کې دا نفلی عبادت د اجر او ثواب په لحاظ سره د فرض برابر دی. یعنی دا نفل دا د فرض برابر اجر او ثواب لري. او څوک چې یو فرض عبادت ادا کی نو دا د ثواب په لحاظ سره د سیدا لکه او یا فرضونه فرض چې ادا کی، یعنی فرض په او یا باندې شي او نفل د هغې ثواب د فرض برابر شي. دا خبره د هم واضحه چې ګوره زمونږ نفلی عبادت کدا صبر ډیر ولې نه خدا د فرض ځای مونږ له نشي نیوي. فرض دي او په خپل ځای باندې کیږي، لیکن دا د الله پاک احسان دی چې بعضی اوقات کې داغه د رحمت او داغه د فضل او کرم دومره په جوش کې وي چې هغه په یو ورکوټي شان عمل باندې هم ډېر لوی اجر ورکړي. دا د الله پاک خپل احسان دی او خپل فضل دی. ځکه چې الله پاک په خپل حدیث قدسی دی یعنی الله سبحانه و تعالی فرمایي چې دا روزه زما د پاره ده، الصوم لي، بالکل روزه زما د پاره ده وانا اجزي، او د دې روزې دا اجر به زه په خپل باندې ورکوم. بالکل هر خبره چې زمونږ دا ټول عبادتونه د الله د پاره مونږ کوو. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. زمونږ دا زندگی او زمونږ دا مرګ او زمونږ جاني عبادت مالی عبادتونه او جاني عبادتونه دا ټول مونږ د الله د پاره کوو، د بل چا عبادت مونږ نه کوو. لیکن الله تبارک وتعالى په دې ټول عبادتو کې د روزې متعلق دا فرمایل چې دا روزه خالص زما د پاره ده. ځکه د روزې پوزیشن دي لکه یو سړی په مانځه ولاړی نو خلکو ته پته لګي چې دا سړی مونځ کوي، یا یو سړی هغه احرام اچولی دی هغه په حج کې دی، په عرفات کې دی، په مینا کې دی، په مزدلفه کې دی، نو ټول خلک ته پته لګي چې دا سړی حج ادا کوي یا دا سړی عمره ادا کوي. لیکن دا روزه داسې عبادت دی چې دا د سړي په چهره باندې د په وجود باندې او هیڅ د هغې څه علامات نه او نه څوک دا خبره محسوسولی شي چې یاره د انسان روزه نیولې ده که نه یې ده نیولي. ځکه دا خو د ده او د الله پاک په منځ کې معامله ده. الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا بیا خو داسې عبادت دی چې سپیشلي زما دپاره دی او د دې په حقیقت او نوعیت باندې دا انسان پوه دی، زه پې پوه یم. نو د دې اجر به زه په خپله باندې وکړم. د هر عمل لپاره اجر فرشتي لیکي چې په دې یو نیکي دې وکړه نو په دې به تا ته 10 نیکۍ ملاویږي، یا مقصد دا چې ستا به 10 ګناهونه معاف کېږي. لیکن د رمضان متعلق
الله سبحانه وتعالى دا فرمایل چې دا الصوم لي اما د پاره دا او زبر دې په خپل باندې اجر ثواب ورکوما د دې وجه نه موږ دې دا په ذهن کې چې دا رمضان په خپل باندې یو ډېر د عظمت میاشوا او بیا چې الله تبارک وتعالى موږ ته د روزي د عبادت په دې کې راکو دا عبادت د عبادت ته چې دا د انسان د یولسو میاشتو چې د ظاهره خبره چې د دنیا په مختلفو کارونو او دندو کې لګیدلي نه پکې د موږ په خپل وخت باندې نه پکې موږ د تلاوت اهتمام کوو نه پکې موږ د ذکر اهتمام کوو نه پکې موږ د استغفار اهتمام کوو نه پکې موږ د ځان لپاره دعاګانو اهتمام کوم جوړلو په عام ورځو کې دا د رمضان میاشت الله تبارک وتعالى موږ ته سره کړی دا چې په دې کې یعنی ماحول ټول د سیکریټ کیږي او ټول ماحول د سې جوړ شي چې هر سړی یاره زه په دې جمعات کې ما د موږ خامخا وکړل او زه ما د قرآن تلاوت خامخا وکړل یا ما دعا وغوښتله د روژې جماعتي په وخت کې دعا وغواړم د پښمنۍ په وخت کې دعا وغواړم دا خالص د دعاګانو یو سیزن هم دی د هر یو کار سیزن دی موږ به دا وګورو چې دا رمضان مبارک دا د مؤمنانو لپاره دا د دعاګانو سیزن دی دا د عبادت سیزن دا د اجر او ثواب بالکل دا چې دې میاشت کې موږ ته سبازي عملی تربیت هم الله تبارک وتعالى راکول غواړي عملی یعنی پریکټیکلی موږ په خبره پوکي په د روزي خو ډېری فلسفي دي د ټولو بنیادی فلسفه ودا ده چې د دې روزي په وجبانه د انسان بعضی خواهشات دي شي د بعضی قوا دي شي چې هغه په دې سره ختميږي هغه هیجانی کیفیت چې یا په دې سره ختميږي او په انسان کې ملوکوتی صفاتونه یعنی هغه صفات چې دراصل د فرشتو صفات ده دغه الله تبارک وتعالى په انسانانو کې پیدا کړي ګوره فرشتي د الله تبارک وتعالى مخلوق ده خدا فرشتي نه خوراک کوي نه داسکل کوي نه د دوی ودونه کیږي دا الله تبارک وتعالى د یو مخلوق پیدا کړي چې دوی هیڅ حاجت نشتی د دوی هیڅ ضرورت نشتی د دوی هیڅ خواهش نشتی او د دې د الله تبارک وتعالى د عبادت دا د دوی په سرش داخلي یعنی الله تبارک وتعالى فرمایي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون یعنی هیڅ یو فرشته د الله پاک د نافرمانی تصور او خیال نشي کولای انسان الله تبارک وتعالى د یو مخلوق پیدا کړی دی چې په دې کې الله پاک د دوه قوتونه خو دي یعنی روحاني قوت سره هم دی او شیطانی طاقتونه سره هم بلګری دي زموږ سره موږ ګوره زموږ سره زموږ نفس ته زموږ شیطان دی زموږ نفس او شیطان شته د فرشتو د لپاره د شذونه نشته هغه ته په خپل عبادت باندې اجر هم نه ملويږي مونږ ته الله تبارک وتعالى طاقت را مونږ ته الله پاک یو اختیار را کړی دی مونږ ته د نیکی لار هم خودلی ده د بدی لار هم خودلی ده او بیا راته وي چې به تاسو مرزي ده اوس که د نیکی د لار اختیار وي او د ګمراهۍ د لار اختیار وي تاسو مرزي ده نو الله تبارک وتعالى د دې روزي په وجه باندې د مسلمانان په دې کې بعض صفات پیدا کړي د فرشتو صفاتي فرشتي خوراک سات نه کوي مسلمان په روزه کې خوراک سات نه کوي لیکن ګوره دا روزه زموږ په ذهن کې خدای چې به خوراک پر خودل دي خوراک پر خودل د خوراک پر خودل څه کمال خو نه دی اصل شی د خوراک پر خودل نه دی اصل شی د الله تبارک وتعالى د حکم د تعمیل جذبه پیدا کېدل بالکل زموږ په الله پاک د حکم د تعمیل جذبه پیدا شي دې ته په الفاظ دیگر کې موږ دا ویل شو چې پتا کې تقوا پیدا شي لکه الله تبارک وتعالى چې کړه د روزي د فرضیت حکم بیان کړی دی نو هغه کې دا خبره شامل کړی ده چې كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم دا اوس علت په لعلكم تتقون د دې لپاره چې پتا کې تقوا پیدا شي پرهیزګاری پیدا شي روزه کې مونږه حلال سوزونه نه خورو د روزه په حالت کې او به زمونږ د لپاره حلالي زمونږ په خپل کور کې په خپل ډیره کې زمونږ سره وبو پرتی په بیس پرتی د مونږ نسکو حلال شی د مونږ نسکو خوراک زمونږ د لپاره حلال شی حلال خوراکونه او مونږ د روزه په حالت کې دا نه خورو مونږ دا وایو چې د الله حکم زمانه اوس دا شی حرام نه لري پر دې هم نه زما خپل حلال او طیب دی او زما په دسترس کې دی خو زما ته د الله حکم نشتی زبنه او زبنس کما لیکن دا هوښتا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې تاسو د روزه ماتي په وخت کې
تاخير مه کوئ، غیر ضروري تاخير مه کوئ او په سحر کې تاخير کوئ. یو سړی چې پښمنه یا سحر کوي نو د دې په اخر وخت کې وکړي، او چې یو سړی روزه ماتي افطار کوي نو د دې افطار د غروب آفتاب سره فورن وکړي، د پاغي کې تاخير کوي نه. تاخير چې دی کې دغه مطلب دا دی چې ته الله پاک خپل بادری بیانې چې نستا ټیم په 2 بجې باندې پوره شه دی، خو ته 15 منټه په نورم اړولې شمه. نو موږ کمزوري د الله پاک د مقابلې نه وروره، نو موږ بسکو چې 2 بجې ټیک 2 بجې باندې موږ روزه ماتو که زموږ د محلي په جماعت کې بام شو کوو کنه وي پکې موږ په بالکل صحیح بالکل صحیح. او بل حضور دا فرمایل چې ګوره دا میاشت چې دا د مواسات میاشت ده، هو شهر المواسات. مواسات ویل کېږي خیرخواهۍ ته او همدردۍ ته، چې زموږ د یو بل سره همدردي پیدا شي، د بل د وږي انسان د ولږي احساس ماته وشي، او د تږي انسان د تندې ماته احساس چې دا جذبه زما د روژې مطلب حاصل شو. که ما د روژې هغه بنیادي فلسفه حاصله نشي نو بیا خو دا تشه ما بس بوکنټال کړی د خبره ختمه شوه. هغه بنیادي روح به موږ حاصلو. د هر عبادت یو بنیادي روح دی، هغه بنیادي روح چې انسان ته حاصل شي بس دی د پوهې چې زما د عبادت ځای نیولی دی. او د الله پاک چې ما لږ موږ ټول وږي پاتې شو نو د الله پاک ته زموږ د ولږې نه خو څه فایده نشته. که موږ ټول هم ته لاړ شو الله ته څه فایده خو نشته. بالکل که موږ ټول وږي پاتې الله ته څه فایده، د الله د رزق خزانې خو څه کمې نه دي تر موږ ونه خوري سیوا بشي. نو بنیادي شی دا دی چې باید په موږ باندې په خپله ولږه تنده تېره شي نو موږ په د بل د ولږې او د تاسو شي. سړی وږی نو د هغه خوراک ته څومره شوق، یو سړی تږی د هغه د الله پاک د اوبو د نعمت ته څومره شوق پیدا کېږي. نو پکار دا دی چې موږ ته هم د یو وږي او د تږي او د یو محتاج انسان د پکار راتللو د هغه سره د احسان کولو د حکم باندې پیدا کېږي. دا د روژې بنیاد دی. بالکل الله پاک هم ته حاصل. امين امين. دغه له بلګ راشم سوالونه له بلګ راشم ملګری سوالونه کوي نو د ما سره خو سوالونه ډیر دي، خو دا یو لکه موږ ته خدا پته راځي چې روزه د کم کم شذون ماتيږي او په کومه طریقه ماتيږي او په کومه مکروه کیږي. مې که په دې حواله سره لګ راته وضاحت وکړي. ډیر خلک پوهیږي دا خبره د خلک نه مایند کوي او خپکیږي د پدیم نو خو زمونږ ډیر ونه ته پته به هم نه نو کله کوم ته کې دا راته و چې روزه په څه باندې مطلب ماتيږي. بنیاد شدت سبو چې د روزې ماتون کی سيزونه خوراک څښاک ده. ټیک خوراک څښاک کول او خپل جنسي خواهش پورا کول. ځکه چې امساک عن الاكل والشرب والجماع دا درې بنیادي خبرې دي پکې چې د دې سره روزه فاسده شي. اوس که دا کار یو سړی قصدن وکړي، یعنې دا ورته پته ده چې زما روزه ده او روزه په دې اوبو څښلو باندې ماتېږي او روزه په دې خوراک کولو باندې ماتېږي به، یا زه د خپلې بیبي سره جنسي تعلق قایموم زما روزه به ماتېږي او زما روزه دا کار منع دی پکې. خو د دې باوجود د دا کارونه وکړلو، درې واڼې یې وکړل، یو یې پکې وکړو، دوه یې پکې وکړلو، اوس د دې سړي روزه فاسد شوه، ماته شوه. د دې سړي حکم اوس دا دی دا که خطا شوي او کار څه شوي د ده دپاره حکم دا دی چې د دې رمضان د تېرېدو نه پس چې رمضان کله تېر شي نو دی به اول د دې روژې یو خو قضا ونیسي، قضا، او بل دا چې 2 میاشتې کفاره ده، بیا 2 میاشتې پرلپسې روژې به نیسي. داسې میاشتې چې په هغې کې لکه د اختر ورځې را نه شي، ځکه د اختر پر باندې روژه نه کېږي. نو دی چې بیا د کفارې روژه ادا کوي نو دی به د لوی اختر نه پس 2 میاشتې پرلپسې روژې ونیسي. او په دې منځ کې که ده په 2 میاشتو کې دننه یوه روژه هم هغه ضایع کړه یا ترې پاتې شوه نو بیا به د دوباره شروع کړي. 2 میاشتې د دې کفارې، د دې کفارې لزوم به هم وي او قضا به هم وي، اول قضا او بیا کفاره. د
د دې نه علاوه بعضې خبرې دي چې هغې باندې خروجه فاسدېږي نه، لیکن د روژې چې کوم برکات وي او کوم اجرونه ثوابونه وي هغه پرې خامخا متاثره کېږي. لکه ګوره په روژه کې دروغ ویل، دا دروغ ویل خو په عامه زندګۍ کې هم حرام دي او په عامو حالاتو کې هم دا منع شوي دي، خو په روژه کې د دې دا قباحت او د دې دا شناعت نور هم سیوا شي. یا غیبت کول حرام دي. څومره حرام دي؟ دومره بدترین حرام دي شیرین زاده صاحب چې الله پاک په قرآن کریم کې غیبت کول د خپل مړ ورور د غوښو د خوراک برابر ګرځولي دي. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه وهو میتا فکرهتموه. په تاسو کې وایي داسې څوک شته چې هغه دا خبره خوښوي چې د هغه د مړ ورور لاش د هغه مخې ته پروت وي او دی د هغه نه غوښې کټ کوي او د خپل مړ ورور د هغې غوښې خوري. وایي دا خبره څوک ده؟ نو غیبت کول اسیم حرام دي. خو په روژه کې دا غیبت کول د دې دا قباحت به نور هم سیوا شي، د دې دا برایي او د دې دا بدي چې دا به نور هم سیوا شي. یا مقصد دی چاره دوکه ورکول، یا په خپل کار کې خیانت کول، یا په خپلو ذمهدارو کې خیانت کول، دا ټول حرام دي. په دې سره روژه خو ماتېږي نه، لیکن دې ته موږ ویلی شو چې په دې سره په دې انسان د روژې هغه برکات چې دي هغه به پرې باندې متاثر شي او دې ته به د پوره روژې اجر او ثواب حاصل نه شي. بالکل بالکل ټیک. بعضې خبرې دي چې هغه تعلق ساتي، لکه اوس سړی دی هغه دا شکي چې به لکه پخوا به د ټولو خلکو دا هلکان دا شی به کوو چې تږی به شو، ګرمي به وه، نو بس به یې خولې ته اوبه اچولې او دا به یې کوشش کوو چې یاره په دې خولې انځلو کې بس دننه یخ اوبه لاړې شي زما دننه مرۍ بلند شي، دا شی ټیک دی. یا بعضې زنانې کورونو کې مسلې راځي هغه بلا ضرورته به یا د سالن د ترکاري اعمال د ګوري یا مرچکۍ چې کوي، نو هغه پکاره چې سړی په ژبه باندې کښي بیا یې ټوکي هغه، لیکن دا تیر شي نو په دې سره روژه مکروه کېږي. روژه فاسده نه شي لیکن مکروه کېږي مقام. بالکل ټیک بالکل ټیک. بل سوال له براشم جی زمونږ یو ورور وکړو چې په موبایل باندې قرآن شریف اورېده څنګه دي، په دې راته مو خبره وکړئ. او بل دا سوال وکړو چې تراویح چې کوم دي اته هغه څنګه دي، اته رکعاته تراویح چې کوم دی نو دا په کوم صورت کې کېږي، څنګه د دغه حوالې سره خبره وکړئ. شیرین زاده صاحب تاسو ګورئ چې د دې خبرې تعلق دی د ستاسو اورنۍ خبره چې هغه څه به تاسو وکړئ. اولنی سوال څه باره کې هغه دغه په باره کې چې په موبایل باندې قرآن شریف اورېده، تلاوت اورېده، په موبایل باندې د قرآن کریم تلاوت اورېدل یا په موبایل کې قرآن کریم ډاونلوډ کړی دی او د موبایل نه د قرآن کریم په خپله باندې تلاوت کوي. او ظاهره خبره چې په دې کې زموږ دا موبایل خو د هر قسمه که په دې کې د نیکۍ خبرې وي نو څه پکې د بدۍ خبرې هم ډېرې پکې موږ ساتو، پای کې به سندرې به دا خشې خو دا ښه طریقه دا ده چې ګوره که تاسو دا تپوس کومه که یو سړی په موبایل باندې هغه فلمونه ګوري، ټیک شوه، یا په موبایل باندې هغه ګانې اوري، دا راته ووایي چې دا سړی به ګناهګاري که نه ګناهګارېږي به ګناهګار دی چې دی په موبایل باندې ویډیو ګوري، فلم ګوري او غیر شرعي تصاویر پرې ګوري یا په دې باندې دی ګانې اوري، نو هر سړی وایي چې دی ګناهګار دی. نو که د دې ګناه په ځای باندې دی پرې د قرآن کریم تلاوت اوري، ریکارډینګ پرې اوري، آډیو پرې اوري، ویډیو پرې اوري، د قرآن کریم تلاوت پرې اوري یا د قرآن کریم تفسیر پرې اوري، بظاهره خبره ده چې په هغې به ثواب هم ملاویږي. که په دا د ګناه یو شی دی خو بل طرف ته زموږ عمل او زموږ د اختیار په وجه باندې دا د نیکۍ په ځای کې هم موږ استعمالولی شو او په دې باندې ښه کار هم موږ کولی شو. اگر هر یو شی چې دی مادیات چې الله پاک پیدا کړي دا زموږ د فایدې دپاره وي، هر شی چې الله پاک پیدا کړی دا زموږ د فایدې دپاره دی. دا جدا خبره ده چې موږ هغه شی د فایدې دپاره نه استعمالوو او د خپل زوال دپاره د خپل نقصان دپاره استعمالوو. نو که چېرې یو شی الله ما راکړی دی او زه یې په یو نیک مقصد کې استعمالوم هغه ماته اجر نه ملوي، یا په هغې ماته الله اجر راکوي. بل یو دا خبره هسې په ذهن کې د ملګري کېږي چې کله په موبایل کې قرآن کریم مونږ تلاوت کوو په خپله باندې
لکه قرآن کریم چا ډاونلوډ کړی دی ځان سره او دې تلاوت کوي نو کده باوضو خو بیا څه مسله نشتی او د شکولې بیا څه مسله نشتی خو کله چې د او دس جوړ نه نو بیا به د قرآن کریم په دې چې دا کم دی په موبایل باندې ګوري او د هغې نه تلاوت کوي نو دی به د خپل ګوتې د قرآن کریم چې کم ځای کې حروف لیکلی شوي دي په دغه ځای باندې به د ګوته نه ږدي بلکې د هغې د سکرین په سایډ باندې به دی چې کوم خالي ځای دی هغه باندې دی لکه خپله ګوته وچلي چې د دغه الفاظو د دغه حروفو او د دغه کلماتو د دې چې زموږ په ځای کې دي هغه توهین را نه شي او بې ادبي پکې را نه شي نو د دې خیال به موږ ساتو چې موږ کله لکه دا پاڼه مقصد چې کله موږ په هغې کې پیج چینج کوو نو په سکرین باندې زموږ ګوتې چې راځي زموږ دا ګوته د هغه ځای باندې راشي چې هلته د قرآن کریم الفاظ لیکلی شوي نه دي دا به ډېره بهتره خبره وي دویمه خبره تاسو د تراویح په باره کې وکړه چې بهایي 8 رکعاته او 10 رکعاته او دا سنجل دی دا خو ځان له یو د علماو په منځ کې یو د لانجې خبره ده مونږ ګوره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی د نورو ائمو حضراتو مسلک دا دی چې مونږ د رمضان تراویح مونږ د تراویح وایو یا ته قیام اللیل وایو هر څوک چې څه وایي مونږ 10 رکعاته کوو تاسو په خپله 10 رکعاته کوئ زه په خپله 10 رکعاته کوم او ډېر مسلمانان دي په 10 رکعاته مونږ تراویح کوو ټیک شوه بعضې حضرات داسې دي چې هغه 8 رکعاته تراویح کوي نو ټیک ته مونږ دا وایو چې لکه که څوک 8 رکعاته کوي نو هغه خو زما سره ځکه اختلاف نه کوي چې زه خو د هغه اتو منه وکړم چې ګوره کله زه 10 رکعاته کوم نو په دې 10 رکعاتو کې خو ما د هغه 8 رکعاته کړي دي دې زما سره ولې شر کوي تاسو پوه نه شوئ لکه یو سړی وایي چې ته 8 روپۍ ورکړه او زه 10 روپۍ ورکوم نو په کار کې داسې زما سره شر نه کوي که شر ته ضرورت نشته بالکل ټیک ما خو د اتو په ځای باندې شر وکړلی نو اوس ته نه کوې نو تا مې څه کار نشته ما خپل سوچ دا دی چې ګوره حکیم الامت مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه زموږ په مشرانو کې تېر شوی دی د ډېر لوی پایې عالم جی او هغه یو قول تاسو ته نقل کوم هغه وایي ګوره اپنا مسلک چھوڑو مت اور دوسروں کا مسلک چھیڑو مت بالکل صحیح خپل ستاسو مسلک ټینګ اوسه ستا چې کوم مسلک ته ته په دې باندې ټینګ اوسه اپنا مسلک چھوڑو مت اور دوسروں کا مسلک چھیڑو مت بالکل صحیح څوک چې اته د الله پاک دغه قبول کی او څوک چې شل کوي الله دې دغه د شر قبول کی ځکه چې دا اته رکعاته هم په چا باندې مونږ خرڅونه او نه په دا شل رکعاته مونږ خرڅو مونږ د الله پاک عبادت کوو او دا تاسو یو خبره نه ده چې مونږ په د یو بل ګریوانو تلاش واچو ایا علما عالمان صاحبان په جماعتونو کې مناظرې شروع کړي وردا شي دی وخت زمونږه امت مسلمه په دې پوزیشن کې نه دی چې مونږ په دې وړو مسلو پورې ونخلو او د یو بل ګریوانو مونږ شلو نه په دې باندې زه درخواست کوم چې په دې خبرې زمونږه چیرې دي وایي او سره د الله پاک څومره عبادت کولی شي بهتره خبره ده بالکل ټیک تاسو کې 8 رکعاته کې مسلمان د څه په 8 رکعاته کومه که زه 10 رکعاته کومه کله را پسې اتو کې جو کوي دي په دې نه ځکه ما چا مړي کړی مکو خدای دې خبرې نه دي چې په دې خبرو باندې مونږه لکه خپل مجلس ګرمي کوو او لکه مونږ دا وایو چې په دې حرمین شریفینو کې په مسجد حرام کې په مسجد نبوي کې چې په خپل باندې حج لري تللی زموږ د علم الته سوره کته موسیقي تراویح سوره کته کی قیام الليل جدا کیږي تراویح جدا کیږي لس رکعات یو امام کې او لس بل رکعات شل رکعات تراویح په مسجد حرام کې کیږي شل رکعات تراویح په مسجد نبوي کې کیږي مونږه مشل رکعات کو خود دې باندې چې سره شر نه کو چې یو سړی وزر سره نه کوم ګناه کافر خو نه دی که یو سړی وایي چې زه د رمضان په میاشت کې تراویح نه کوم نو زما سره څه نه دی کنه هغه به د الله پاک نه د اجر او ثواب څه توقع نه اته په ضرورت نه هغه به نور نه کې ډېری کړي دې ته به ضرورت نه دي کړو زه خو تاسو پولیس کوته نه بیایم نو سره شاته کومه دا بہت د الله پاک عبادت کو کته جمعه ته نشته په کور کې کوه کته په یو ځای نشي کولای په وقفي سره کوه د الله عبادت کو دا شپه او دا ورځ د عبادت لپاره ده د جګړو لپاره نه ده چې مونږ دا جګړې شروع چې بای اترکاتو وکړه لکاتو وکما یارو را د دې خبرونه بهتر دار چې درکات لګي
او ته د قران کریم یو دوه رکوع تلاوت ولې نه کې او ته د ځان لپاره د امت مسلمه لپاره د خپل ملک لپاره دعا ولې نه کې اترکته شي او که شلکته شي خو کوخ مونږ ټول د الله نو دا د یو خبره نه ده چې مونږ په خپل ګریوالونه شنو او خامخا په مونږ خپګان جوړو او خامخا په دې باندې مونږ ځان له خپل مجلس ګرمي کوو دې ته ضرورت نشته زمونږ د اسلام د دین لوی خبرې دي هغه د کفر او د اسلام خبرې دي هغه د حرام او د حلال خبرې دي هغه نوم خبرې هغه ځان نه کوو خو په دې شی خامخا مقصد دی ځکه چې دا د بانګیان د مولان جنگول شي بولا جنگول لکه بانګیان جنگول د بعض خلکو دا شوق ګران څوک سپی جنگي څوک چرګان جنگي څوک مرزان جنگي د بعض خلکو دا شوق چې مولان جنگي نو موږ د پدیم سوچ پکاره چې به څه په کومه خبره شو کومه د حضور علیه الصلاۃ والسلام له خو اترکاتم ثابت دي حضور اترکاتم کړی لیکن او شل کاته خلفای راشدین کړی دي او خلفای راشدین متعلق حضور علیه السلام فرمایلی دي چې تاسو به زما د سنت اتباع کوئ او زما د خلفای راشدین داغو د سنت نو حضرت عثمان رضی الله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا خلفای دي خلفای راشدین دي دا هغوی په طریقه باندې عمل کول بعینه د جناب رسول الله طریقه ده ځکه حضور علیه السلام فرمایل اصحابی کالنجوم زما اصحاب د اسمان د ستورو په شان دي فبأي اهتدیتم اهتدیتم تاسو چې زما په صحابو کې د چا لمن ونیوه او د چا اتباع تاسو اختیار کړله تاسو به هدایت ته ورسېږئ نو موږ په دې خبرو کې د یو بل سره د شر نه کوو که څوک اترکاته کوي موږ ورته دعا کوو الله پاک دې ستا دا قبول کړي که زه شر رکاته کوم په دې کې د الله پاک زما لپاره اخلاص پیدا کړي او زما دا قبول کړي یو سړي سره کټیم نه اترکاته دوی یو سړی بیمار دی اترکاته دی نه کوي یو سړی مسافر دی اترکاته دی نه کوي دا څه مسله نه ده لکه داسې د فرض او د واجب داسې یو مسله نه ده چې په دې باندې مونږ چاته ګمراه ووایو چاته په مونږ کافر ووایو اعوذ بالله داسې نه ده دا خو د عبادت د ذوق خبره ده په چا کې به ذوق زیاتې د عبادت هغه به زیاتې عبادت کولی شي زموږ خو زموږ دپاره خو د 15 وخته مونځ چې دی دا لویه خبره ده زموږ خو دې ته هم لا ماتوي او دا مقصد دی چې تراویح راباندې کې اته رکعاته څوک کوي خلک به اتم وکړي لیکن دغه د اتو رکعاتو د تراویح چې کوم حضرات قایل دي په دې کې داسې خلک هم شته چې هغوی د پېشمني پورې ټوله شپه د الله پاک عبادت کوي بالکل صحیح بالکل صحیح تراویح نور نفلی عبادت قیام اللیل بکی د قرآن کریم تلاوت بکی د الله پاک ذکر بکی دعاګانې بغواړي دا عبارت نه رسو دا کوم عبارت دی کنه د هغه په دې باندې د دې خبرو سره موږ د عام مسلمان لپاره دا خبره د شر شاتر نه دي بس چې ستا په چا باندې اعتماد دی دا هغه خبره مړه هغه باندې عمل کوه ستا لپاره وایي که پیر خسته خو مرید د بس پیر خسته خو مرید د بس دی نو په دې خبرو باندې شر شاتر صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح ګرانو کتونکو زمونږ سره زمونږ ډیر محترم ډیر قابل عزت شیخ الحدیث مولانا صدیق صاحب موجود دی چې هغه دغه چې کوم دی د رحیم آباد دارالقرآن رحیم آباد دغه مدیر دی او موږ دا یو دغه شروع کړی دی چې ان شاء الله تعالی العزیز موږ به روزانه تاسو سره یو غنټه تقریبا ملاقات کوو او دا کله خبرې به اورو مسائل په حواله سره به اورو بل خبر لازم چې دا یو کس ته هغه دا وایي چې زکات چې کوم دی په سونه پیسو باندې دا کیږي او چې پیسې سره سونه کال یا سونه میاشتې چې وشینه داغه نه پس دا زکات په سړي دا کیږي لکه روا کیږي یا مطلب دا ورکه به بیا پرس کیږي زکات شریعت د زکات د فرضیت ادا کوي چې لکه د رقم یو خاص مقدار خو نشو ویلې مونږه فکر نشو ویلې صحیح البته موږ دا وایو د کم سړي په مالیت کې د 7.5 تولې مالیت سونا 7.5 تولې چې څومره مالیت کېږي مثلا د سونې توله ده په 1 لک روپۍ باندې نو په 7.5 لک روپۍ باندې 7.5 قیمت شو او په دې 7.5 لک روپۍ باندې وا چې د داغي مالیت یا وسره د دې سونه موجود وي یا وسره د دې رقم د تجارت سامان موجود او پاغي باندې کال تیر شي
کال په یعنی ګورې وسره دی هغه په یکم رمضان باندې یکم رمضان په وسنه 1440 هجری په 1440 هجری کې په یکم رمضان باندې یو سړي سره 1 لک روپۍ او بیا د رمضان جوړه د یکم رمضان 1441 هجری په دې کې وسره 10 لک روپۍ دي په دې منځ کې وسره د پیسې یا کبي شوی دي یا سیوا شوی دي یو وخت سره هغه په کې د 15 لک روپۍ مالک شو یو وخت سره هغه چې د پکې د 5 لک مالک پاتې شو نور پیسې وسره نه وي او د کال په اول کې او د کال په اخر کې کله چې د په اول ځل باندې صاحب نصاب جوړ شو نو دغه وخت نواره د روان کال پورې چې کله هغه تاریخ راشي د دې ته حولان حول په دې باندې یو کال تیر شو لهدا په د باندې بزکات فرض کدا نارینه او که زنانه دای په زکات به فصل کې 2 روپۍ په دغه پرسنټیج باندې به د خپل فرض کې او داغه نه بزکات ورکړي بالکل ټیک صحیح پکار بعض خلک د شي چې زړه چې هغه د زکات نه پهلو ته کې او داغه نه ډډه کوي او شاید هغه د چې په دې زما مال کم شي زما د پیسو به کم شي الله تبارک وتعالى د زکات دې د مسلمانانو د مال د پاکۍ یو ذریعہ جوړ کړی دا طهرة لاموال الناس دا الله تبارک وتعالى د خلقو د مال د پاکوالي ذریعہ جوړ کړی دا په دې زموږ مال پاکيږي نو که زه په سلو کې 2 روپۍ د الله په نوم باندې یو مستحق تور کما نو دا هغه سره انساني همدردي بل الله پاک ما لازم کړو په دې مال د استه کې سګټي دا ټول مال ستانه دی ګوره په اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم کم چې ما غدي فقراکین دی او محروم دي هغه زموږ په مال کې حصدار دي اوس الله پاک موږ باندې ډیر یو معمولی مقدار خودره چې 45 روپو کې 1 روپۍ خبر ختم شو بیا دغه د لپاره کوشش دا وکړي چې موږ د خپل مال صحیح حساب او صحیح زکات موږ ورکو که زموږ سره په یو ځای باندې د ټول زکات د ورکولو مقنني نو موږ دې لګ ورکو هیڅ خبر نشي ځان سره موږ لیکو چې باندې لس زکات لازم وو درې مې وس ورکړي اته زکات دا به د بل کال د زکات مخکې د خبره ختمه یا زما مثلا زکات په ما باندې لازم کیږي په یکم رمضان باندې لیکن ما ته یو مستحق ملاو شو رمضان نه مخکې ملاو شو او هغه ته تکلیف دی نو زه به شم چې نه زه د زکات نور کوم ځکه چې زما د زکات د میاشت نه پوره شي نه زه به د انسان هغه وختي ضرورت پوره د دې انسان تقدیر د دې بیمار د دې کونډې د دې یتیم د حق وس درد ورکم او زما به چې کال پوره شي د به خپل کټ کم د زکات اډوانس هم ورکول شي او که چاته باندې د ادا کولو گنجائش نه کوم ورکول شي لیکن دا به موږ مونږ چې دا په ما باندې الله یو حق زکات په وجه باندې زموږ مال نه کمیږي الله تبارک وتعالى وای يمحق الله الربا ويربي الصدقات مونږ کړي خلک چې سودي کاروبار کوي هغه دا خیال چې ما سرمایه زیاتېږي او که زکات ورکو سرمایه شي لکه مثلا زما سره 40 لک روپۍ دي نو په 40 لک باندې زه 1 لک روپۍ زکات چې ورکوم نو دا خو زما 39 لک پاتې شو مونږ ته دا کوي الله تبارک وتعالى فرمایي زما وعده چې د کم مال ادا کې دا مال مستا څنګه به شي تا په دې لګ مال کې ډېر برکت شوم یا تعالی به دې اوس په دنیا کې در کوم ستاسو مال به ته نه متاثر کیږي کته یو غریب د یو کونډې د یو یتیم سره احسان وکي او ته احسان مکوه دا خو تا باندې حق دی لکه موږ چې چاره زکات ورکو نو زموږ خدا خیالي چې دا هغه چاله ورکوم چې سبا زما په دغه راځي په کار راتلی شي نو یا د مخت ملازم په بنیاد باندې دا شی ټیک دی دا خو ته دا د موږ په ځان باندې د یو انسان احسان وګورو چې بھائی ما خپل د مال نه زکات ویستو او دا می چاله ورکو او زمانه قبول کو دی زکات تا او د زکات د پیسو ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي دا اوساخ اموال الناس د خلقو د مال خیره د دې وجنه هاشمي سیدان چې
هغه د پر زکات غسل نشته مناخلي دا چې باغ نه کوي دا خو ښه نه دی زکات غسل څه نه دی دا د خلکو مال د هغې خیرې اخیستل دي نو خیرې غوزان غوزري او ستانه یو سړی خیرې لري کړي او ته پاک پاتې کړي نو ته په ځان باندې هغه سړي احسان وګڼه نو موږ دا زکات غم خاده کې نه استعمالو چې به دا سړی به سبا په قبر کې پکاري په ولا کې پکاريږي او په خاده کې مزه پکاريږي بلکې و ترډي وਹੀ او بما مزما او باجه مالک وو تدي دا د وخت مرادي شنه ده حق دې چې فقراو ته د دې وجنه به ضرورت چې چاته حاجت نه وي هغه د فرض زکات غسل جایز نه دي لکه یا کوم چې پاکان خلک دي الله پاک ورته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نسب چې دی دا ډیر محترم او معظم او مکرم دی دیو د فرض زکات حضور علیه السلام منه تاسو نو کوي د دیو اصلي د دیو غزرتونه پوره کول په مسلمانانو لازم دي زکات واجب ده نه کوي صاحب ما کې صرف زکات ته نه نور هم ډیر حقونه په موږ باندې لازم دي چې د زکات نه علاوه دي هغه به هم موږ ورکو موږ په خپل محله کې یو سړی د ولګي نه مړکیږي یو یتیم د ولګي نه مړکیږي هغه بربند دی پښتو باندې اختیاب لغپې دی هغه باندې هغه چت راټويږي زه به دې تراسه کې درو زکاتونه وکوم زه مسلمانۍ نه زه به د عقد لپاره فوري تور باندې تنظیم کوم زه به د خپل کور نه لرګي وړم زه به د خپل کانټر نه خاور وړم ادا کوم دا کار مو ونه کو دا ټول محله به ګناهګاري بالکل ټیک د اسلام یو ضابطه د اسلام ضابطه دا چې ګورای او دا په کوم معاشره کې چې بالغان وي الکان بالغ دي جنکې بالغان شي دي نو پکاره کې د نکاح تنظیم وشي کله دوی په خپل باندې د نکاح د کولو طاقت نه نو دا بیا وي ګوره دا د دې معاشري چې کم مالدار خلک دي هغه باندې دا خبره لازم ده چې هغه د دې غریبانو الکانو جنکو د وجود تنظیم وکړي په خپل خرچ باندې دا غي وګړه دا په دشي د حکومت په ټیم باندې واده ونکو او زمو په محله کې غریبان جنکې دي هغه شانت ناشتي دي غریبان الکان دغه شان ناشتي دغه د واده چار نه کیږي او دغه د واده نه کیږي او هغه زکات مستحق نه دي فسیدان دي زه به څه کوم دا کومه د سټیټ د ذمہواری ده د دغه علاقې د مالدارو خلکو نه پیسې په جبر سره والی په زبردستۍ سره دیوالي او د دې الک او د جنې واده وي بالکل څه نشي د معاشره وته د پاکي معاشري د پردا ضرورت چې موږ به د خپل زکات باندې انحصار نه کو پاره معاملې کې په بعض ځینو کې ته زکات نشي استعمالولای د پاره کې ستاسو د نور بل چې دی دا کوم د الله مال دی ته پکې لا پاک چې دی یو اختیارمن پیدا کړی ستاسو اختیار دی لیکن دې ته به وګورئ چې بھائی هر ځای کې زکات او ټومبم زنو په هر ځای کې زکات نه استعمالېږي دا به زما لازم ما په دې خپل مال کې نور حقوق دي هغه زور کوم لہذا د کال په اول کې په اخر کې چې سړی د نصاب فوني دغه سره د 7.5 تولې سونې مالیت سرمایه ورسره وي تجارت سامان ورسره کال پیتی شي یا 52 تولې چاندي اوس په دې کې 52 تولې چاندي قیمت چې هغه د 7.5 تولې په مقابله کې ډیر زیات کم دی 52 تولې د یوې تولې چاندي قیمت څومره وي هغه چې ډیر ګان چې 315 روپۍ توله باندې وي یا کډیر چې 50 روپۍ توله بچي سپین زرو د دې نه ګان توله خو سپین زرو نشي نو ګوره 52 تولې چې تقریبا 52,000 روپۍ د چا سری مثلا نو په زکات واجب دي ټیک بالکل صحیح پاس خلک کوی یاره په ما باندې قرضې دي د زکات څنګه ورکوم که قرضه ورکړو کستا سره د نصاب پیسې پاتې نشوي زکات باندې نشته نو نه پر دې حق ورکوم قرضه هم نه ورکوم زکات هم نه ورکوم هم بندوي او هم د الله حق وي دا خو ټیک نه راکنه لہذا که په مونږ باندې د چا قرضه ده اول دې مونږ قرضې ادا کوو بیا زما چې کوم ضرورتونه خپل ذاتي ضرورتونه دي هغه دې ځان پوره کوم دا غي نو شی زما سره زیاتو ځان له واده کوم مثلا د خپل واده خرچ دی وباسه دا زکات نشتی خپل ذاتي کور ته جوړه دا هغه د چې کوم بغیر تاويستره هغه ګودا کا دا زکات نشتی هیڅ زکات نشتی چې کوم د استاد ضرورت حاجات دی او تیرې کیږي ضرورت اصلي
د دې چې کم سیوا شي او کال په تیر شي نو په کار کې د خدای په نوم پکې څور کې کنه دا خو خبره ده مستعمل ستاسو لپاره پاک شي او ستاسو لپاره مبارک شي. بالکل ټیک بالکل ټیک. بل یو سوال لاغلی د سرسایه په حواله سره چې د سرسایه متعلق لګ مونږه پوه کوي چې سرسایه به مطلب دا سټیم کو څنګه بور کو دا پچا چا مطلب دا دغه چې هغه خامخا دا ور کوي صحیح د دغه لګ وضاحت راته وکړي لکه مختصر راته وکړي نور سوالونه را سره هم دي چې بیا په هغه په کوم دا کوزي ځای کو د سرسایه متعلق خبردار کړی سرسایه چې موږ ته صدقه الفطر وایو. صدقه الفطر مطلب دا دی چې دا د وړوکی اختر د عید الفطر د مانځنه مخکې موږ به دا ورکو د خپل طرف نه د خپل نابالغه اولاد د طرف نه. صدقه الفطر د دې مقدار چې دی هغه تقریبا 2 کیلو غنم دی. د دې 2 کیلو غنم چې سر ریټ په بازار کې 2 کیلو تقسیم جوړو په 2 کیلو یعنی 1 کیلو او دغه 1.75 کیلوګرام تقریبا. نو موږ احتیاطاً د 2 کیلو په حساب باندې د هغې قیمت معلوم کو او بیا هغې د کور په افرادو کو رسم کو یو دغه مسله ده. 2 کیلو غنم درمیانه یو ډېر اعلی غنم د تخم غنم نو کم چې د خوراک لپاره خلک ورکوي هغه غنم چې کم نارمل غنم او هغه په بازار کې دستیابي د وړو قیمت نه د غنمو د دانې قیمت په معلوم کی او 2 کیلو غنم د یو بنده له طرف نه که بالغ دی که نابالغ دی دا ورکوي. خو د دې لپاره هم نصاب شرط دی. کم چې د زکات نصاب دی هغه د صدقه الفطر نصاب دی خو فرق دا دی چې زکات په انسان باندې الواجبېږي چې کله په دې نصاب باندې پورا کال په تیر شي او د صدقه الفطر د پاره چې کم نصاب دی نو په هغه باندې کال تیرېدل ضروری نه دي. که یو څه چې هغه سره د ټول کال کې هغه څنګه دغه سره هیڅ شی نه مثلا او د اختر پښپو ولا چې نه د سم کور ته دی ولا کو کافي ولا کې د استاش وروړه اوس دغه سره چې دی شپې ورته د اختر پښپو باندې یو لږ کوئی میلاو شوی نو دی به سحر لا د خپل طرف نه د خپل بچو د طرف نه صدقه الفطر ورکوي. یعنی په دې باندې د کال تیرېدل ضروري نه دي. که په دغه شپه باندې څوک د دې پیسو مالک شو نو هم به دا پیسې زکات ورکوي. دا صدقه سرسایه ورکوي لیکن زکات پې نه لازمېږي. زکات به اړو ورکوي چې کال پې تیر شي او صدقه الفطر د سرسایه کال تیرېدل ضروري نه دي چې ته پیسې د شپې میلاو شي 2 ورځې مخکې میلاو شي میاشت مخکې میلاو شي نو د اختر ته په ورځ چې کومه سرسایه ورکولی کېږي هغه په ده باندې لازم شو. بیا دا خبره د هم زمونږ په ذهن کې وي چې موږ د سرسایې پیسې چې دي دا موږ د اختر په سهار باندې ورکوو. دا خبره هم ټیک نه ده. دا خو اخرنی وخت دی چې د دې نه مخکې دا ادا کول پکار دي. د اختر د لمانځه نه مخکې ادا کول پکار دي. لیکن که یو سړی د دې نه میاشت مخکې ادا کړي مثلا د رمضان میاشت شروع شوه او تا خپله واخیسته او چا ته دې ورکړه دا د ټولو نه بهتره خبره ده. د هغې وجه دا ده چې که ته د چا له په زرګونو روپۍ ورکړي نو هغه به خپلو بچو له په جامې خو نشي اخیستی هغه به خپل بچي له پیزار نشي اخیستی خپلو بچو له خوراک نشي راوړی بازار خو بند دی. خو که ته ورته دا سرسایه 20 ورځې مخکې ورکړي میاشت مخکې ول ورکړي 10 ورځې مخکې ول ورکړي هفته مخکې ول ورکړي نو هغه پې د خپل بچو د اختر انتظام کولی شي نو دغه بچي به ستا سره د بچو سره په اختر لہذا موږ د دا خبره یو مغالطه چې وایي سرسایه به زه ورکوم خو د اختر د لمانځه نه مخکې د اختر د لمانځه نه مخکې خو 20 ورځې مشتي ته په داسې موقع کې سرسایه خپله ورکړه چې په هغې کې د چا په کار باندې راشي. ستاسو خیال دغه د دې خبرې اهتمام دې وکړو او دا به ورکوي پلار به ورکوي د خپل طرف نه د خپل نابالغه اولاد د طرف نه. د بالغ اولاد یا د خپلې ښځې سرسایه په خاوند باندې لازم نه ده. ښځه به خپله سرسایه په خپله ورکوي او که خاوند د هغې طرف نه ورکوي نو هغې ته به وینا کوي چې فلانۍ ستا د طرف نه ما سرسایه ورکړه ستا ما ته اجازت دی زه ورکړم سرسایه د ښځې سره پیسې کوم ځای کړي یو خاوند به سرسایه ادا کړي خبره ختمه شوه نو هغې ته به دا خبره کوي چې ما ستا له طرف نه هم او د دې ماشومانو د طرف نه هم
یا زما ګور ده یا زما بالغ اولاد دی هغه ټول ته موږ چې په تاسو به نور کوئی سرسایه ما ورکړي تاسو طرف نه خبره ختمه شو او دا چې څونه مخکې ادا شي یو په دې باندې یو غریب کار روان شي او دا فایده وکړي ان شاء الله. بالکل. بل سوال دا دی زمونږ چونکې مسافرونه په مختلف ممالک کې دي، خلیج ممالک کې دي، په سعودي عرب کې وغیرہ دوبۍ، نو هغه دا سوال کوي چې منګه سرسایه خپل سرسایه په پاکستان کې ورکولای شو؟ څه دغه سوال کوي. سرسایه ورکول پکار دي فقیر ته. فقیر او دغه نه بهتر هغه فقیر دی چې کوم د سړي په خپل رشته کې اولو القربا، یعنی زما خپل رشته دار چې غریب دی او هغه د زکات مستحق دی، نو هغه ته چې زه د خپل زکات او سرسایه ورکوم ما ته په دې باندې به ډبل اجر میلاویږي. لهذا که دغه زموږ د مسافرونه الله پاک دې حفاظت وکړي که دوی په خپلو ملکونو کې د سرسایه ورکوي نو دوی د خپل کور ورته سوال جواب وکړي، خپل والد صاحب ته خپلو بچو ته سوال جواب وکړي چې تاسو کله سرسایه ورکوئ نو زما د طرف نه سرسایه به وکړي. خبره ختمه شوه. خو دا سرسایه اول دې موږ هغه چالو کړو چې زمونږ رشته داران دي او هغه غریبان دي هغه لور دي. بیا زموږ په خوشه کې هر سړی غریب هم پیژني، خلک هم مالدار هم پیژني، کونډه هم خلک پیژني، یتیمان هم خلک پیژني. پکار چې موږ کونډې رنډې یتیمان او په خپله هغې کې چې کوم محتاجه خلک دی هغه په ځان پسې راغونډو نه. لکه زموږ د اوس کوم حالت شروع چې یو سړی مقصد دی چې دال پیلې کڅوړې اخیستې ده او لسو کسان ورته کیمرې نیولې دي او زموږ هغه تورسټول نه په ټول وباسي. دا طریقه شی دا ټیک نه دی. ښه خبره دا ده چې ته په ښي لاس باندې چاله ورکړي او ستا د ګس لاس ته هم پته ولګي. الله صدقه چې ده دا صدقه دا دومره کړي ده چې دا د الله پاک د غضب ور مړ کوي. نو موږ په هر یو شي کې لکه مخ ملازه او مقصد دی چې لکه خامخا د زما تصویر راشي او خامخا د خلک زما دا کار په شی کې زه خو د خلکو لپاره دا کار نه کوم، زه خو د الله دپاره کوم. او ځکه د شپې په توره تیاره کې چاله ورکړم نو هم په ماله الله اجر راکوي، او ځکه په غرمه کې چاله ورکړم هم په ماله الله اجر راکوي. لهذا موږ د دې خبرې نه ځان ساتو. په هر یو شي کې موږ دکلاوا ریاکاري دې ته خو شرک اصغر ویلی شي. ریاکاري چې ده دا شرک اصغر یو شرک اکبر دی، د الله پاک سره شریک پیدا کول دي. او دا ریا چې دا شرک اصغر دی، دا ډېر خطرناک شی دی، دا ورکوټی شرک دی. نو شرک خدای که نه ګندګي خو ګندګي ده، که دا یو ټاټ ته ګندګي وي او که یو چمچ ګندګي نو ګندګي خو ګندګي ده. لهذا د دې شي نه دی موږ دا خپل عبادتونه او دا خپل صدقات او خپل زکاتونه او خپل سرسایې د دې شي نه موږ محفوظ وساتو. بالکل ټیک بالکل ټیک. ټایم زمونږ پوره شو جی، تقریبا یو 2-3 منټه پاتې دي. نو زمونږ سره زمونږ مسافرونه دي او دا وبا دا ما ستانه ډېر سوالونه زمانه پاتې شو. سبا به خیری په دې باندې مسافر الله خپل رونو الله بیا راځو که خیری. نو ما وی چې تاسو په دې ټایم کې یو دعا په لنډو وته یو دعا وخایي چې یا یو داسې وظیفه وته وخایي چې د وبانه مونږه د مشو او مطلب در په دې کې دا مسافر زمونږ محفوظ شي، زمونږ ټول خلک محفوظ شي، ټول انسانان محفوظ شي. یو وظیفه وته لنډه وخایي، بیا په اخر کې دعا کوو چې خدای پاک زمونږ دا وبا ختم کړي او زمونږ دا مسلې ټولې حل کړي او خدای پاک ټول دنیا په امن کړي. الله تبارک وتعالى دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي او د هر قسمه فتنو او د هر قسمه وباګانو او د هر قسمه بلاګانو دې الله پاک زموږ حفاظت نصیب کړي. ګوره مونږه د یو مسلمان په حیثیت باندې ودا کوو چې په مونږ باندې کم حالات راځي، دا حالات زموږ د عمل نتیجه وي. زموږ چې څنګه عمل د الله پاک په هغه شان فیصلې زموږ سره کېږي. که زموږ عمل ښه الله به ښې فیصلې زموږ پاک کې کوي. که زموږ خپل عمل خرابي نو موږ ته به د هغې شامت او د هغې نوست به موږ ته خامخا رارسي. نو په دې وخت کې د دې ټول مسلمانانو که دا علما دي او که بزرګان دي او که نیکان دي او که ګناهګار دي، بهی موږ ټول د الله پاک د فضل محتاج یو، موږ د الله پاک د رحم محتاج یو، موږ د الله پاک د عذاب مقابله نشو کولی، موږ د الله سره خپل زور نشو ازمویلی، موږ محتاج یو او موږ کمزور یو او موږ په دې کمزوري به د الله نه خلاصیږو. موږ خپل زور سره د قسم نه د الله نه موږ نه خلاصیږو، د الله نه به موږ خلاصیږو په عاجزۍ باندې، په تضرع باندې، هغه ته په جړا باندې. لکه څنګه چې ګوره بچې د خپل مور په خپو پورې نښتی او په چغو چغو ورته جاړي،
نو کله ډیر ناروا کوي خو مور بیا موري تر سي پیراشي او هغه مسله ولا حواره حل کیولا نو الله پاک خو زمون سره د او یوم یندونه زیات محبت ده کوم ټول په اخلاص سره الله پاک ته وجاړو او موږ ټول په اخلاص سره د الله پاک نه وغواړو او الله ته د خپل جرایم موږ اعتراف وکړو زه ګناهګار یم الله ماته پته ما ستا حکم مات کړی دی ستا د حبیب طریقې ما ماتې کړي دي الله پاکه بد عمله یم ګناهګار یم خو په دا مې ایمان دی چې الله ته مې رب او زه ستا بنده یم زما بل څوک رب نشته او د دې مصیبتو د تکلیف ته بچ کولی شي قسم د نه خو داسې حال دی که د چا سره انټبم وي هغه په ګوټ کې ننوتي دي که څوک لولو ډاکټران دي هم یې کڅوړې اچولي دي او که څوک انجینران او سیدان نو ټول په شا باندې تښتېدلي هېڅ څوک نشي په میدان کې او هېڅ یو شی په کار نه راځي دا لولو ځان ته چې دا سوپر طاقتونه وي قسم دی نن هغه صفر طاقتونه شوي دي بالکل د انسان هغه ټکنالوژي چې شوه ستا هغه میډیکل ساینس شو او ستا هغه میزایل ټکنالوژي دا شی اوس نه یې څوک نه وروره او نه یې په حساب کتاب پوهېږو چې په څه غضب د خدای اخته شوي مونږ نو هر څه فیل کړل دنیا نن مقصد دی چې د ټولو اسبابو د دې ټولو وسایلو بالکل جام شوي ده په ځای باندې ولاړه ده خلک په خپل کور کې ناسته ثبوتې نشي روزګارونه کارخانې فیکټریانې او ترانسپورټ او هر شی چې دی او ایرلاین سروس دا ټول هر شی په ځای باندې بلاک دی او لاک ډاون دی لاک ډاون دی مسله هواري کې نه ورځ په ورځ باندې وایي دا رپورټونه دومره پکې نور راللو او دومره پکې نو پازیټیو راللو پلان کې دا چلو شو او دا شو ډاکټر مړ شو نرس مړ شو دا ټول زمونږ ورونه دي او بیا زمونږ چونکې د مسافرو ورونو په باره کې خو دا وایم چې بھائی د هغو دا ډېره زیاته حساسه زندګي ده ځکه هغو صرف د ځان لپاره ژوندي په دې وطن کې نه دي هغه چې په پردیس کې ناست دي او په دا بې وطنه ناست دي نو دا صرف د دې خپلې یوازې د خپلې یوې ګېډې لپاره نه دي ناست د هغو شاته کورمې پرتې دي او د دنیا لانجې کشالي دي د هغو د بچو ودونه دي د هغو د لوڼو ودونه دي د هغو قرضې دي د هغو شل معاملې دي او بني ادم یو د ګټې والا او هغه هم په داسې ځای کې کېناستو چې هغه لکه ډېر زیات لکه تنګ دسته او پریشانه ځکه دې خلکو ته خو دا پته نه وه چې موږ باندې به 2 میاشتې لاکډاون راځي هغه خو چې څه تنخوا اخیستې چې خرچې پاتې کړي ده د ډېرې خرچې پاتې کړي نو پیسې کور ته رالیږلي دي اوس هغه د کوم ځای نه راوړي کارخانې خو بندې شوې کمپنیانې بندې شوې کاروبارونه ترانسپورټ بند شو د غریبانو ته شان ټپ کېناستل او دلته بچو د ډېرو خرچو عادت وي هغه خرچې اوس نه پوره کېږي نو کورونه هم پریشانه پاتې شو په خپله باندې هم پریشانه پاتې شو نو زموږ د دغه ورونو خو ډېر احتیاط کول پکار دی هغوی ته ټیک ته موږ مسلمانان یو زموږ دا عقیده ده چې الله پاک زموږ دپاره کم وخت مقرر کړی دا به اوري دا به د هغې د تاخیر په کې کېږي مخکې کېدی نه شي دا ټیک خبره ده ایمان زموږ په خپل ځای باندې بالکل ټیک دی لیکن الله پاک موږ له عقل را کړی دی الله پاک موږ له شعور را کړی دی الله پاک موږ له پوهه را کړې ده الله موږ له سترګې را کړي موږ پیور کېږي نو پکار دا دی چې موږ ډېر زیات احتیاط هم کوو او خپل غیر ضروري مومنټ چې کم کوي د هغې نه سړی ځان ساتي او د سوشل ډسټنس د هغې موږ خیال ساتو چې بهی لکه موږ د خامخا ځان په امتحان کې نه اچو موږ کمزور یو نو احتیاط پکار دی او دغه ورونه خو یقینا هغه خو غریبان چې په دیره کې خو پنځه شپږ ملګري ناسي نو هغه خو د یو جدا کېدی نه شي خو بهرحال بیا هم د یو بل چې څومره چې احتیاط کېدی شي احتیاط د کې د یو بل سره او ځکه چې د دوی د زندګي د دوی لپاره نه ده دا شاید د دوی لپاره ده او ګوره وایي اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آئے بالکل صحیح زمونږ ژوند خو د پکار چې د نورو په کار مونږ راشو نو زمونږ د مسافرونه دي الله تبارک وتعالی په خپل خاص حفاظت کې وساتي امين ځکه چې په باندې د دیو سر نور کېږي په دیو باندې دیو کورمې خوارېږي الله پاک دې هر سره دې حفاظت وکړي او د خپلو بچو دپاره هم فکرمند وي په مسافرۍ کې ټول پریشان وي الله پاک دې د هغوی حفاظت نصیب کړي او د کورونو دې الله پاک حفاظت نصیب کړي او الله پاک دې دا رمضان دی د دعا د قبلېدو میاشت ده او دا شپه ده داسې چې هم په دې کې مونږ الله پاک ته متوجه شو ګوره حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هره شپه د الله پاک د طرف نه یو اواز کېږي دا اواز کېږي چې په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه زما نه د مغفرت دعا وغواړي او زه ورته بخښنه وکړم
بالکل په تاسو کې د توشتي چې هغه قرضداري او هغه زمانه وګوري او زه دغه قرضې ادا کوم. په تاسو کې څوک دي چې هغه بیمار دی په تکلیف کې دی او ماته आवाज وکړي او زه د بیماری نه ښه کوم. دا आवाज کیږي هر شپه کیږي. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دي موږ د شپې پېشمني له پاسو د سحري لپاره پاسو موږ دعا هم نه کوو. د دعا دپاره خو اودس ته ضرورت نشته. د دعا دپاره نه ضرورت نشته. موږ د شپې په خپله بستره باندې پراته یو او په ډډه واغوښتو او په دغه وخت کې موږ ووایو چې الله په ما باندې رحم وکړي، الله زما ګناهونه معاف کړي، الله زما حفاظت وکړي، زما د بچو حفاظت وکړي، د ټولو انسانانو حفاظت وکړي. دا خو موږ ویلی شو که نه؟ او هېڅ پته نه لګي چې د چا دعا قبلېږي او په کوم وخت کې قبلېږي. لهذا موږ د دعاګانو اهتمام به طور خاص ساتو. خپل لمونځ پابندي، د تراویح پابندي، د قرآن کریم تلاوت او استغفار، حسبنا الله ونعم الوکیل، لا اله الا انت سبحانك من الظالمین، د دې خبرو د موږ اهتمام ساتو. انشاءالله الله پاک به زموږ حفاظت ته زموږ یقین دی چې ګوره الله پاک موږ له دا دومره عمر را کړی دی په داسې څیزونو به الله پاک موږ نه هلاکوي که خیر انشاءالله. بل حضور علیه الصلاة والسلام دا دعا کړي الله پاک زما امت په وبا باندې کلیتا مه هلاکوي چې اجتماعي طور باندې قوم هلاک شي. الله پاک داسې مه کوي. دا دعا قبول شي د الله دربار کې. نو موږ به دا وایو چې امتحان دی او موږ امتحان دی. موږ دا نه وایو چې دا د خدای پاک سره موږ جنګ کوو، د الله د عذاب سره جنګ کوو. نه داسې نشته. که دا وبای نو وبا خو د الله د طرف نه راځي او د اسمان د طرف نه موږ باندې راځي. لهذا د آفات سماویو کې نه زمونږ میزایل کار کوي، نه زمونږ ټینک کار کوي او نه زمونږ توره کار کوي، نه ټوپک کار کوي. هغه کې صرف دعا کار کولی شي. نو الله تبارک وتعالی دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الاولى. یا الله زمون ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله زمون لوی وړه ګناه معاف کړي. الله زمون پټو ښکاره ګناه معاف کړي. د شپې او د ورځې ګناه معاف کړي. د قصد او د خطا ګناه الله پاک زمون معاف کړي. الہ العالمین سونه مسلمانان وفات شوي دي یا په دې وبا کې شهیدان شوي دي. الله پاک د ټول درجات بلند کړي. الله پاک کامل مغفرت نصیب کړي. الہ العالمین پسماندګانو له صبر جمیل ورکړي. الله زموږ په مشرانو کې څوک وفات شوي دي الله پاک مور او پلار وفات شوي، خویندرونه وفات شوي دي، دوستان ملګري استادان شاګردان وفات شوي دي. الله پاک د ټولو کامل مغفرت نصیب کړي. الله پاک درجات بلند، الله پاک جنت الفردوس خپل رضا نصیب کړي. الہ العالمین سنت راندي په کورونو کې دي یا په هسپتالونو کې دي، نارینه او زنانه او مشران او کشران. الہ العالمین ټول ته شفای کامله عاجله مستمره د خپل نیک عمل د عبادت لپاره الله پاک نصیب کړي. الہ العالمین موږ د هر طرف نه حفاظت فرمایي. الہ العالمین څومره چې موذي مرضونه دي الله پاک د ټول مرضونو زموږ حفاظت نصیب کړي. الہ العالمین د هر ناکاره مرضونو زموږ حفاظت نصیب کړي. د هر قسم محتاجین او د هر قسم معذورین الله پاک زموږ حفاظت نصیب کړي. الہ العالمین زموږ کې زموږ په جان مال او اولاد کې الله پاک برکت واچوي. الہ العالمین موږ حلال او فراخ روزي راکړي. الله د حرامو زموږ حفاظت کړي. الہ العالمین د ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. کم ځای کې مسلمانان کوم مجبور او مقهور دي الله پاک د ټول مسلمانانو امداد فرمایي، داغو نصرت فرمایي. الہ العالمین دا کوم وبا چې په دنیا کې عام شوي ده الله پاک دا ستا په حکم باندې کېږي. الله پاک موږ ټول ګناهګار یو. الله موږ د خپل ګناه اعتراف کوو، موږ اقرار کوو الله پاک او موږ د خپلو ګناهونو الله پاک په هغې باندې پښیمانه یو او موږ پرې نادمه یو. الله پاک زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. الہ العالمین باندې د خیر فیصلې فرمایي او د خپل رحم معامله زموږ سره وکړي. الله پاک زموږ سره زموږ د عمل حساب مه کوي. الله پاک زموږ سره به حساب د خپل فضل معامله وکړي او د خپل رحم معامله وکړي. الہ العالمین څومره مسافرونه په کم ځای کې دي الله پاک د ټولو مسافرونو ته په خپله باندې حفاظت نصیب کړي. الله پاک ستانه هغه په دغه وطنونو کې او په دغه خاوره باندې هیڅوک سهاره نشته. الله پاک ته د ټولو مسافرونو الله پاک حفاظت نصیب کړي. د هر طرف نه حفاظت کړي. الله پاک اطمینان او خوشحالي نصیب کړي. الہ العالمین داغو د کورونو حفاظت نصیب کړي، داغو د عزتونو حفاظت کړي، د اولاد حفاظت نصیب کړي، د مالونو حفاظت نصیب کړي. الہ العالمین د هر په خپله باندې د عذاب یو ټوکړه ده الله پاک
د موږ د مسافرونو د سفر د دوی لپاره آسان کې الله د خیر سفر کې برکت سفر کې د اسانه او د سہولت معاملې فرمای الله پاک هیڅ چاته مبه کوي الله پاک هیڅ چاته محتاج کوي الله پاک د هر ازمایښت نه کې الہ العالمین سونه مسلمانانو رونو چې زمونږ دا پروګرام وکړو یا ګوري الله تبارک وتعالى تبنګلا او ابو ټول په دې باندې عمل کولو توفیق ورکړي الله د خپل ذات عالی نه د زمونږ پړونو کې پیدا کړي الہ العالمین خپل قابل معرفت زمونږ نصیب کې په خپل احکامات کریم صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق د چلیدو مولا توفیق راکړي الہ العالمین یو بل د پاره خیر خواهان جوړ کړي د یو بل د پاره موږ همتر جوړ کړي الہ العالمین زمونږ او اولاد او وختونه الله پاک په خپل دین باندې خرج کړي د خپل عبادت لپاره او د خپل مخلوق د خدمت لپاره الله پاک تقبل کړي وصلی الله تعالی بخلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین آمین 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 یا رب العالمین. ډیره مننه جی تاسو شیخ الحدیث حضرت مولانا صدیق احمد صاحب خبرې تاسو واورېدې. سبا بیا په دغه ټایم موږ تاسو سره دا کیږو موږ به بل پروګرام ته وځو نو زه تاسو ټول شکریا ادا کوم تاسو زما سره په دې پروګرام کې شریک شوي. مولانا صاحب تاسو یو جهان مننه الله دې تاسو په عمر کې برکت واچي الله دې تاسو سر دا سورې په موږ باندې ساتي علما کرام چې کم دین هغه موږ تلاري خي زه د هر علما کرام کاغه هر طبقه زه د عزت د زنه کوم او خپل رونو ته خپل په سوشل میډیا باندې زموږ د علما کرامو اکثر د خبر راشي نو زم چې د علما کرامو کې بالکل مداخلت مکوي هغه په خپل خبرو په خپل جوابونو خپويږي موږ حامیان موږ په دین زده کړه کو نو زه تاسو نه غواړم اجازه په بل پروګرام کې سره بیا ملاويږم د الله په امان سبا په دې باندې کوجی. الله حافظ.